بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 19 نمبر درس دی او په نن درس کې به موږ د اسم مفعول باره کې بحث کوو. باب اول صرف کبیر اسم مفعول. صرف کبیر اسم مفعول ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل يفعل. دا مضروب دا اسم مفعول صيغه ده او د دې معنی ده وخلی شوی، یو وخلی شوی سړی. نو دا واحد مذکر اسم مفعول ده. نو دا سړی وخلی شوی دی. دا مضروب یعنی مضروب مقتول چې کوم سړی قتل شوی کنه هغه سړی ته مقتول وای. اسم مفعول دغه دی. یا مضروب چې کوم سړی وخلی شوی. منصور چې د چا مدد شوی وي. یو ناصر وي، ناصر معنی د مدد کولو والا. یو منصور وي چې د چا مدد شوی هغه ته منصور وای. ټیک شو جی. دغه شان یو فاتح وي، فاتح معنی د کولاولو والا. یو مفتوح وي چې کوم کولو شوی وي، لکه مثلا یو فاتح دی دروازه کولاولو والا. یو مفتوح دی دا دروازه کولو شوی ده نو دې ته موږ مفتوح وایو. یا دا کتاب دی دا کولو کړی شوی دی نو موږ دې ته مفتوح وایو. نو اوس دا دې کې هو ضمیر فاعل دی، هو ضمیر پکې فاعل دی او دا مضروب معنی ده هغه یو وخلی شوی سړی، یو وخلی شوی سړی. مضروب معنی ده یو وخلی شوی سړی. مضروب معنی ده یو وهلی شوی سړی، یو وهلی شوی سړی. نو دا د اسم مفعول صيغه ده. او بیا د دوه مذکر چې ده همدا مضروب یو وخلی شوی سړی او دې سره چې الف او نون لګې نو بیا دوه وخلی شوي سړي. مضروبان دا تثنیه مذکر اسم مفعول، تثنیه مذکر اسم مفعول. نو دا دوه وهلی شوي سړي. ٹھیک شو؟ دا تثنیه ده. بیا د دې جمع مذکر اسم مفعول جوړیږي مضروبون. ٹھیک شو؟ مضروبون معنا ډیر وهلی شوي سړي، ډیر یا ټول وهلی شوي، ډیر وهلی شوي سړي. نو دا اسم مفعول د مذکر صيغه وي. واحد اسم مفعول مضروب، تثنیه اسم مفعول مضروبان، جمع اسم مفعول مضروبون. خدا د مذکر دي. اوس د مؤنث هغه لرازو چې د واحد دا کم اسم مفعول د مضروبون د اخره کې صرف ګول تاو لګوانو مضروبتون بشي، دغه به مؤنث شي. نو واحد مؤنث ته مضروبتون یوا وخلی شوی خزا، یوا مضروبتون معنی ده یوا وهلی شوی خزا، یوا وخلی شوی خزا. ٹھیک شو؟ بیا تثنیه چې دا مضروبتانی دا ګول تا به اوږده کی او انې ولګوه. نو دا مضروبتانی معنی دوه وهلی شوی خزې، دوه وهلی شوی خزې. او مضروباتون دا آتون چې پکې راځي دا د جمع مؤنث صيغه وي. دا د جمع مؤنث صيغه وي. نو دا مضروباتون چې دی دا ډېرې وهلی شوې ښځې، دا جمع مؤنث اسم مفعول صيغه ده. ډېرې یا ټولې، ډېرې وهلی شوې ښځې. ٹھیک شو؟ اوس پکې دې سره بیا مضاریب لیکلې. مضاریب دا د جمع مذکر هم ده او د جمع مؤنث دا د دواړو دپاره ده. او دا د مکسر دې کې دا د مضروب چې کوم د واحد صيغه ده دا پکې ماته شوې ده. نو مضاریب معنی ده ډېر وهلی شوي یا ډېرې وهلی شوې ښځې، ډېر وهلی شوي سړي یا ډېر وهلی شوې ښځې. دواړه معنی کولی شي. دا مشترک ده د مذکر او مؤنث دواړو دپاره ده. ٹھیک شو؟ نو ډېر وهلی شوي سړي یا ډېرې وهلی شوي ښځې. ډېر وهلی شوي سړي یا ډېرې وهلی شوي ښځې. نو مضارب معنی ده ډېر وهلی شوي سړي یا ډېرې وهلی شوي ښځې. اوس د واحد مذکر او د مصغر اسم مفعول دی. واحد مذکر مصغر مضریب دا د مصغر صيغه ده. لکه رجلنا رجیل، عبدنا عبید. دغه شان نور داسې کوم څه دا قرشنا یا قرشنا قریش. ٹھیک شو؟ نو بعض داسې لکه
بعض اسما داسې دي چې د هغې تصغیر جوړ شوی وي تصغیر یې شوی وي نو هغې ته مصغر وایي نو مصغر مزیریب معنی ده یو لږ وهلی شوی سړی ډېر وهلی نه دي خوړلي لږ والې خوړلي ټیک شوه نو یو لږ وهلی شوی سړی لږ وهلی شوی سړی ٹھیک شو نو دا د تصغیر صيغه ده دې کې دا د تصغیر ورکوټي ته وایي او یو مصغر وي یو مکبر وي نو مصغر معنی ده چې لږ کار شوی وي یا ورکوټی وي او مکبر معنی ده چې ډېر کار شوی وي یا غټ وي نو دا بله صيغې چې دي دا ټولې د مکبر صيغې دي مکبر او دا د مصغر دي لکه کار پکې شوی خو لږ کار شوی دی وهل شوي دي خو لږ وهل شوي ډېر وهل نه دي شوي او واحد مؤنث مصغر اسم مفعول مزیریبتون د مذکر هغه مزیریبون دی د مؤنث هغه مزیریبتون ګول دا ده پکې اخره کې مؤنث ده نو یوه لږه وهلې شوي ښځه ٹھیک شو جی نو دا موږ سره د اسم مفعول باسو مفعول د مضروبن دا مضروبن چې دی دا د مفعول په وزن وګورئ جی مفعول نو ګورئ دلته اول میم دی په دویم ځای فا ده په دریم ځای عین دی او په څلورم ځای باندې واو دی په پنځم ځای باندې لام دی پنځم ځای نو د ثلاثي مجرد نه د اسم مفعول صيغه چې ده هغه د مفعول په وزن راځي د ثلاثي مجرد ابوابونه شپږ د ثلاثي مجرد دي د هغې ثلاثي مجرد ابوابونه د اسم مفعول صيغه چې ده د مفعول په وزن راځي مفعول لکه اوس ګورئ مقتول یو قتل کړی شوی سړی مقتول مفعول مسجود آدم علیه السلام ته مسجود ملائکه وایي چې ملائکو ورته سجده کړې ده یو سجده کړی شوی یعنی یو سجده کړی شوی سړی چې لکه یو دې سړي ته سجده شوې ده یا الله پاک ته الله پاک زموږ مسجود دی موږ الله پاک ته سجده کوو ٹھیک شوه دغه شان مفتوح نو ګورئ د اسم مفعول په شروع کې بس دا میم به راځي مفعول مقتول مسجود مدخول دغه شان مضروب منصور چې د چا مدد شوی وي هغه ته منصور وایي منصور چې څوک مدد کوي هغه ته ناصر وایي ناصر مدد کرنے والا او منصور یعنی جس کی مدد کی گئی چې د چا مدد شوی دی هغه ته منصور وایي ٹھیک شوه نو دا منصور مفتوح مقتول مسجود مضروب دا ټول د اسم مفعول صيغې دي او د مفعول په وزن باندې د ثلاثي مجردو نه جوړیږي نو دا زمونږ د نن ورځې د اسم مفعول صرف کبیر باسو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام